لوکل میډیا به ټوله معنی کړې وي اسد خان او دی باندې غوسه پورې لاغه اثر شته که نه اوس هم شي ته هم نه پرېږدي جی ګرانو کتونکو دا وخت مونږ د میرعلي بازار نه ووتو روان یو خیسور کلي ته چېرته چې هغه واقعه شوې ده ما سره بلکې زه د دوی سره یم اسد افریدي صاحب د څه تعارف محتاج نه دی قومي وطن پارټۍ سره تعلق دی او زمونږ سره شاهجي ګل افریدي صاحب هغوی هم را سره دی شاه صاحب دا راته ووایه چې په کوم دغه سره تاسو پروګرام جوړ کړو ځکه چې ډېره مننه چې زه هم ځان سره شامل کړم په دې ټور کې نو لږ په دې باره کې راته ووایه چې ولې مونږ خو ستا شکریه ادا کوو د اسد خان شکریه ادا کوو چې ستاسو د پښتنو هر یوم د تکلیف په وخت کې د مشکل په وخت کې اواز مو چت کړی و د حق خبره مو کړې ده نو که تاسو نن دلته راغلي یئ نو صرف دغه وجه نه راغلي یئ چې په خپل هم پښتانه او د قوم په تکلیف باندې خفه کیږي نو دا پروګرام چې مونږ ټولو ملګرو سره جوړ کړو دغه بنیادي مقصد هم دا و چې دا واقعه خو اسم شوې ده خو یو خو بدله حوصله ورته میلو شي چې یاره زما سره یو ناجایزه یا زیاتی شوی و زما چا اواز اوچت کړو زما چا غم وکړو ماته څوک رالل او د دغه به فایده دا وشي حسن خان چې د دې نه بعد به بیا داسې واقعیت نه کېږي د دې نه مخکې که دا واقعیت په سوات کې یا په ورغزو کې یا په کومو نورو علاقو کې شوي دي چې چېرته خلک کرفي وه یا خلک آی ډي پي شي وي یا نور اکثر قبایلي علاقو باڼه کې شوي دي خلک پرې غلي شوي بالکل جي بالکل جي نو دا یو زه وایم چې د مونږ کوم مقصد دپاره راغلي مونږ صرف دا میسج هم ورکول دي چې که بیا دا واقعه وشوه نو بیا به هغې دا نتیجه نه وي لکه نن ده نو دا ظاهره خبره چې دغه سره به په خلکو کې شعور راشي که بیا چرته هم دا خبره دا واقعه کېږي एकदम به خلک راوځي نو مونږ خو بنیادي مقصد هم دغه دی چې د خپل د علاقې خلک د دغه ظلم نه خلاص کو او همغه شان پاکستانیان کو لکه څنګه په دې ملک کې د اسلام آباد او کراچي او د لاهور خلک دي نو لکه اوس مونږ په دغه وزیرستان کې اوس روان یو حسن خان ټیک دا علاقه خو شاه صاحب ته مخکې هم دې ته راغلی وې په کال 2014 کې ما په خیال لږ راته ووایه چې دا علاقه څنګه وه ځکه دې ټایم کې خو ښکاري داسې چې ژوند دی پکې پټي پکې کرلي شوي دي لاره باندې ټرافیک دی هغه ټایم کې دا څه پوزیشن په 2016 کې زه 14 کاله پس اول آوټسایډر وم چې زه راغلی وم چې لوکل خلکو به مجبوري وه خو زه چې راغلی وم او په هغه کې ما سره کوم ملګري راغلي وو نو هلته خو ډېرې زیاتې مسالې وې چک پوسټونه وو په یو چک پوسټ باندې به 2-3 ګنټې لګېدې دلته به آوټسایډر به راتلی نه شو به هر کس چې تر کومه پورې وطن کارډ به نه و جوړ کړی اوس هغه وطن کارډ ویزا او پاسپورټ نو اوس خو الحمدلله وطن کارډ هم ختم شو ما راتګ نه بعد ما په هغې باندې بیا په پارلیمنټ کې په میټینګونو کې په هر فورم باندې خبره وکړه نتیجه یې نن دا راغله چې اوس هر څوک راتلی شي مخکې به تاسو میډیا والا چې راتلی نو باقاعده NOC به ما اخېسته هغه NOC نه اوس الحمدلله اوس هم زه پټ ناست یم چا لیدلی نه یم خیر که چا لیدلی نه یم خو بیا هم دا خبره دم تر ساده پورې حقیقت دی چې اوس خبر شي نو هغه به وایي چې یاره حسن خان څنګه پکې راغلی و نو خو مونږ دپاره خو ستا د دلته راتلل یو غټه مجاهده ده او د مونږ د خلکو دپاره او زمونږ اواز اوچتول مونږ د خلک په دې خبره باندې خبرول چې د سټیټ څه ذمهواري فورسز قربانیاني ګوره فورسز چا جوړ کړی فورسز سټیټ جوړ کړی هغو تنخوا اخلي هغو خپله ذمهواري پوره کړې ده ټیک ته چې ښه ذمهواري پوره کړه د قربانیانې او اصل دهشتګردي ختمولو کې ټولو نه اهم رول مونږ د لوکل خلکو قبایلو او پښتنو دی ځکه دی چې مونږ بغیر د تنخوا نه بغیر د څه د سټیټ جوړېدو نه او سټیټ په مونږ د ذمهواري هم نه وه خو مونږ د ملک د بچ کېدلو دپاره د هر څه په ځان باندې وکړل او د هغې نه بعد هم بیا داسې واقعیت کېږي لکه اوس مونږ کم کور ته روان یو خیسور واقعه وشوه حیات کور ته روان یو ماشوم نو دا بیا د ظلم د پاسه ظلم دی چې مونږ د ملک دپاره ځان هم قربان کړو جان هم قربان کړو او مال هم قربان کړو د هغه باوجود هم بیا داسې واقعیت کېږي که داسې واقعیتو روتام ونه شو
او بیا داسې واقعیات وشول نو بیا به ظاهره خبره چې دا ګیله کېږي چې یاره دا قوم چې دی د نورو قومونو غوندې بلیم به په موږ لګېږي خو ذمهوار به یې موږ نه وو دا اوس په کار دا د حسن خان چې د دغه واقعې بالکل په جسټس باندې دی او په میرټ باندې دی چې دا کسان کوټ مارشل شي او د دوی کیسونه ملیټري کورټس ته لاړ شي ټیک ته دهشتګردو کیسونه خو تاسو ملیټري کورټ ته وړئ خو د دغو نه غټ دهشتګرد چېرته دی چې بالکل لکه دا خلک دی خو ادارې هم بدنامي او دی چې کوم دی ورسره چې کوم دی ریاست هم بدنامي اسد افریدي صاحب شاه صاحب خبرې خو هم تاسو اورېدلې د زه په لارې راځم او ته ځای په ځای باندې ګورې دا خلک د دې پی ټي ایم ډېر زیات داسې ښکاري چې مریدان دي د دې بنیادي وجه څه ده د دوی څه ډېر زیات کارونه خو عوامي چې کوم پولیټیکل پارټۍ وي هغه شوله یا ریاست شو خو دلته کې موږ ګورو چې د پی ټي ایم ډېر لوی یو دغه شته دی حسن صاحب ستاسو ډېره مننه اجي شاجي ګل صاحب تفصیلي خبرې وکړې تاسو د پی ټي ایم په حوالې سره خبرې وکړو نو یو بنیادي وجه دا ده چې یو خو پی ټي ایم په ځوانانو کې ډېر مقبول تنظیم دی او ځوانان چونکې ډېر اکټیو وي په پولیټیکلي او په هر حوالې سره نو په دې حوالې سره خلکو کې یو نوی ژوند پیدا شوی دی دویمه خبره دا ده چې دا ډېر وخته چې کله ضرب عذاب و دا هغه شروع شول نو دا نو ګو ایریا وه دا په اول ځل چې خلاصه شوه نو دلته دا ځوانانو دا خلک دا ټول دا وایي چې چونکې پی ټي ایم که دا اواز نه وی پورته کړی نو دا علاقه به اوس هم بنده وی د خلکو دپاره نو دا چې خلاصه شوې ده نو دې کې لوی کردار چې دی دا د پی ټي ایم دی په دې حوالې سره پی ټي ایم چې دی په خلکو کې مقبولیت لري او په خلکو کې یو خلکو ته حوصله هم ورکړه نو په دې حوالې سره ډېر پاپولر صاحب لکه دا خیسور دا واقعه شوې ده ظاهره خبره ده د دې د اتنټیسټي خو به اله پته لګي چې کله د دې انویسټیګیشن وشي خو اوسه پورې که مونږ ګورو نو ریاست یو خو شهریار افریدي بیان ورکړی خو نور په چا باندې چې الزام لګي سکیورټي ادارو باندې چې الزام لګي سکیورټي ادارو د طرفه په دې باندې اوسه پورې څه بیان نه دی راغلی اصل کې جی بنیادی خبره دا ده چې په سکیورټي ادارو خو دا الزام ځکه لګي چې دلته کې اختیار چې دی دا د سکیورټي ادارو په لاس کې دی سیول انتظامیه په هغه شکل کې موجود نه ده نور خلک هم هغه شانتي دلته کې چې کم قبایلي ژوند و هغه مات شوی دی بل دا چې وزیرستان هم اوس د نوي ضلعو ته داخل شوی دی او د کې پي کې ایسته شوې ده نو په دې حوالې سره یو نوی سوچ ډیولپ شوی دی پیدا شوی دی په دې حوالې سره نو زیاته ذمہواري چې راځي هغه په سکیورټي ادارو باندې راځي او خلک سکیورټي ادارو ته ګوتې نیسي نو په کار دا د سکیورټي ادارو دپاره هم دا لازمه ده چې د دې تحقیقات وکړي او چې کوم حقیقت کې څه وي چې هغه په ډاګه کې ولس ته نو هلې به د سکیورټي ادارو چې کوم شکوک او شبهات پیدا شوي دي نو اب هلې لرې کېږي چې دا خلکو ته وښیي چې که دوی پکې انوال هم وي چې هغې ته سزا ورکړي نو دې تهمت نه به خلاص شي ادروایز دا تهمت به ټول عمر په دې دا خبره ده لکه دې کې څه شک نشته چې سکیورټي ادارو اهلکارو قربانۍ ورکړي دي شهیدان شوي دي خو داسې قسمه واقعات چې کوم دي د دوی په دغه قربانو باندې چې دی هغه بالکل خوره اچول دي نو په کار هم دا دی ستاسو دا خبره او زه ووایم ګرانو کتونکو زموږ سکیورټي ادارو ته هم په کار دي چې په ځای د دې چې دا په دې د پټولو کوشش وکړي په کار دا دی چې یو امپارشل موږ جو یو غیر جانبداره انکوایري دی وشي او ورڅوک چې په دې کې ملوث وي نو د ملک د آئین او د قانون مطابق هغوی ته دې سزا ورکړي ډېره مننه شي Rodríguez al TV, او زموږ سره